بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. همغه اسم مبني شروع کړو. د اسم مبني دوه قسمونه، چې یو هغه اسم دی چې په ترکیب کې نه واقع، نو دا معرب بالقوه او مبني بالفعل دی. او دویم نمبر هغه اسم چې هغه د مبني الاصل سره مشابهت لري. مبني الاصل درې سوزونه دي، نو دا مبني وي بالفعل هم او بالقوه هم، معرب د سره راځي نه. د دې حکم دار چې اخر د عامل په بدلیدو باندې نه بدلیږي، را بدلیږي. حرکات د دې ته ضم، فتح او کسر وایي. نو دا ویلو د اسم غیر متمکن او د اسم مبني اته قسمونه دي: مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال او ظروف، کنایات او مرکبات وغیرہ. بیا موږ د مضمراتو کې خبرې کړې وې چې مضمرات تعریف موږ کړو. د ضمیر قسمونه، ضمیر ولی مبني دی، او بیا د ضمیر مرفوع متصل راوړل پکار دي. هغه متصل نه راوړي، منفصل راوړي، نو څلور ځایونه: ضمیر شان، ضمیر قصه او د ضمیر فصل په اړه هم خبرې کړې. اسماء اشارات کې هم دا خبرې کړې دي. اسم اشاره تعریف: اسم اشاره ولی مبني دی، اسماء اشارات کم دي، مشار له ست وي، د مشار له پہچان سره د دې متعلق قواعد موږ ویلو. په شروع کې هاي تنبیه او اخر کې کاف ته خطاب دا لګول کېږي چې خبره موږ کړې و. دریم نمبر باندې بیا موږ اسم موصول تعریف کړو چې اسم موصول څه ته وایي، صله څه ته وایي، اسماء موصولات ولی مبني دي او اسماء موصولات کم دي. واحد مذکر د پاره الذي، اللذان، اللذین، او تسنیه د پاره د جمع د پاره الذین. بیا ما او من، ایون او یتون حالتونه ویلو. او ذو د قبیله بنو طیب لغت کې په معنی د الذي نه لپاره شعر او دغه تفصیل کړو. پرون سبق کې بیا موږ اسماء افعال ویل چې وی اسمونه لیکن په معنی د فعل باندې، یا په معنی د فعل ماضی یا په معنی د فعل امر وي. نو بری کې دا مشابهت معنوي د وجه نه دا مبني دي. او اسماء افعال چې په معنی د فعل ماضی وي، ایهاتا، سروعانا، شتانا. او اسماء افعال په معنی امر حاضر لك امین او فقط او صهمه وغیرہ دا علیک، دونک، بلها، علیک، حی، دا ټول ویل شو. بیا موږ دا ویلو چې اسماء افعال مختلف اوزان دي. کله د ثلاثي مجرد نه فعال دا قیاسی طور باندې دا اسم فعل وزن دی. اسم فعل به معنی امر حاضر، لکه نصار به معنی انصر، نزال به معنی انزل، او انزل، سماع به معنی اسمع، ضرب به معنی اضرب. دا ویل شو. بیا دې سره د فعال وزن لکه څنګه چې د ثلاثي مجرد نه قیاسی طور باندې اسم فعل به معنی امر حاضر وي، دغه شان د فعال وزن د دریو نور سوزن د پاره هم راځي. کله کله د فعال دا راځي په دغه باندې د مصدر معرفه، یعنی فعال کله مصدر معرفه په معنی باندې وي، نو هم په دې کې دا معرب بالله دا په معنی د امر حاضر دا هم مبني دي. لکه فجار په معنی الفجور، یا دا فعال وزن دا صفت وی د مؤنث لپاره، لکه یا لاکعه، لا لکاع، لکاع په معنی لاکعه، فساق په معنی فاسقه. او یا دا چې د مؤنث عالم وي، د مؤنث لپاره نوم وي، لکه دا درې مثال ویلو: فتام او غلاب، حزار، دا د مؤنث. نو دا هم د دغه فعال د امر اسم فعل سره مشابه دي. هغه اسم فعل چې په معنی د امر حاضر وي، نو دا به هم مبني وي. بیا موږ ویلو اصوات، اسماء اصوات هغه ته ویل کېږي هغه لفظ چې ودی په طریقې سره چاته आवाज وکړل شي یا د आवाज نقل کړل شي، دا مشابهت احمالي د وجه نه دا مبني دي. بیا ویلو مرکبات چې دوه اسمونه دا غي نوې سم جوړ شوی، او د دې ډول په منځ کې نسبت اسنادي، نسبت اضافي او نسبت توصیفي دا پکې نه وي. بیا دا دوه حال نه خالی نه وي، یا بل دویم اسم دا کم نه چې دوه مرکب شوی دی، یا به متضمن وي معنی د حرف لرا، او یا به متضمن وي معنی د حرف لرا. که متضمن وي معنی د حرف لرا نو بیا به دا مبني وي، او که دوه جزونه مبني. او که متضمن نو معنی د حرف لرا نو له خو مبني دغه چې د کلمې په منځ کې حرکت نه جاری کیږي، او اخر به هم مبني وي، اخر به معرب غیر منصرف وي. غیر منصرف ځکه وي چې د اسباب منصرف نه پکې دوه سببونه، یو پکې عالمیت ته، یو پکې ترکیب ده.
نن سبق کې مونږ وایو کنایات اسماء کنایات اسماء کنایات دا څه د کنایات د کنایتون جمع نه پټي اشاره ته ویل کېږي اسماء کنایات دا هغه اسم ته ویل کېږي چې هغه په عدد مبهم یا په حدیث مبهم باندې دلالت کوي عدد مبهم یا حدیث مبهم عدد مبهم معنا یعنی یو مبهم عدد لکه دې مالک د ما سره ستا سره څومره روپۍ دي نو دا څومره دا عدد مبهم دی دې د ما سره دومره روپۍ دي اوس دومره چې دا څه دی دا عدد مبهم دی یا الکه پلانکی ولګېدو پلانکی ته دسي وې نو دا دسي ویل دا حدیث مبهم دی واښوي عدد مبهم او ذات مبهم نو دا دوه قسمونه شول یو کنایه از عدد او کنایه از حدیث د کنایه از عدد لپاره کم او کذا استعماليږي او د کنایه از حدیث لپاره کیتا او دیت استعماليږي کیتا او دیتا اگر قلت له کیتا و دیتا ما هغه ته دسي خبرې وکړلې او کم عددن کم درهمن لك استاذ رسول درهمون دي پوه شو به معنی کم مال انفقته سمره د مال نه ما خرج کړل نو اسماء کنایات ستوي لګيږي چې دلالت کوي په عدد مبهم باندې یا په سبانه په عدد په حدیث مبهم باندې عدد مبهم یعنی یو مبهم عدد وي لکه اوس یو خو مبهم نه معین نو ته ملک لسو شل 1.5 کروڑ 1 کروڑ 10 کروڑا شل کروڑا ایو مبهم چې پته پکې نه لګي چې پته پکې نه لګي پوه شو نه معنی عدد مبهم باندې دلالت کوي نو دې ته ویل کېږي اسماء کنایات بیا کنایت په دوه قسم شول یو کنایه از عدد ایو کنایه از حدیث د کنایه از عدد لپاره دوه الفاظ استعماليږي کم او کذا او د کنایه از حدیث لپاره هم دوه الفاظ یو کیتا او دیتا وس دا کم او کذا دا ولې مبني دي کیتا او دیتا ولې مبني دي نو کم ځکه مبني دي چې دا متضمن ده معنی د حرف استفهام لره یعنی حمزه استفهامیه وانه معنی لره متضمن ده راګیره کړي دا را غونډه کړي د ځان سره دا حمزه استفهامیه والا معنا او حمزه دا حرف ده او حرف مبني نو چې دا کم متضمن ده معنا د حرف لره جدا مبني ده او کذا ولی مبني ده کذا دا جوړ شوی د کاف حرف تشبیه او د دا اسم اشاره نه او حرف تشبیه او اسم اشاره باندې چې دا مبني دي دا کم څه چې جوړ شوی د جواب مبني واښو به معنی کم او کذا کم ولی مبني نه متضمن ده معنی د حرف استفهام لره او کذا ولی مبني نه چې دا جوړ شوی د مرکب ده د کاف حرف تشبیه او د دا اسم اشاره نه او حرف تشبیه او اسم اشاره د باندې سری مبني دي واښو کیتا او زیتا دا ولی مبني دي نو کیتا او زیتا څنګه مبني دي چې دا کیتا او زیتا د جملې په ځای باندې استعماليږي کیتا او زیتا څه په ځای استعماليږي او دا اکثر نو هاتو باندې جمله په حکم د مبني کېده جمله سره په حکم د مبني کې لکه جمله نه بدلیږي را بدلیږي پوه شو به معنی لکه بری باندې پوه شو لکه تاسو بری شرح متعامل کې ورس کال ویلي چې نحو رجل قائم نو نحو مضاف ده او رجل بکار دره چې تا نحو رجلین قائم ویلې لیکن نه ویلېږي نحو رجل قائم ځکه چې دا رجل قائم دا جمله ده او جمله په حکم د مبني کې ده او په مبني باندې اعراب د عامل له وجه نه راځي په دې باندې پوه شوي نو دوه خبرې نن سبق کې موږ وکړلې یو موږ دا وایي چې اسماء کنایت څه ته وایي اسماء کنایت څه ته وایي چې دلالت کوي په عدد مبهم باندې یا په حدیث مبهم باندې د عدد مبهم د لپاره کم الفاظ استعماليږي کم او کذا او د حدیث مبهم د لپاره کیتا او دیتا دویمه خبره موږ وکړله چې دا کم او کذا دا ولې مبني دي نو کم ولې مبني دي دا متضمن ده معنا د حرف استفهام لره او کذا ولې مبني دي دا جوړ له د کاف حرف تشبیه او دا اسم اشاره نه او حرف تشبیه او اسم اشاره باندې سری مبني دي ها دویم نمبر کیتا او دیتا دا ولې مبني دي ځکه دا راځي د جملې په ځای باندې او جمله هم د اکثر نحات باندې سره بیا دا کم نه کم دا په دوه قسمه ده یو ته ویلېږي کمی استفهامیه او یو ته ویلېږي کمی خبریه کم استفهامیه دي ته وایي چې د دې کم په ذریعه سره د یو عدد مبهم په باره کې تپوس وکړلی شي دا عدد مبهم په باره کې تپوس وکړلی شي او کمی خبریه دي ته وایي چې د عدد مبهم په باره کې خبر ورکړلی شي کمی استفهامیه چې د عدد مبهم په باره کې
تپوس وکړل شي او کمی خبریه چې د عدد مبهم په باره کې خبر ورکړل شي د دې پہچان دا دی چې موږ ته پسنګ پته لګي چې لکه دا کم استفهامیه او خبریه ده نو د کم استفهامیه نه ورسره دا کم همیشه لپاره ممیز وي کم همیشه لپاره سوي ممیز ګوره تاسو چې په متمیز څه ته ویل کېږي چې عادت نه ابهام لري کوي یا د وزن نه ابهام لري کوي یا د کېل نه د مساحت نه ابهام لري کوي کنه نو دا د کم ممیز وي او د دې نه ورسره چې سره شاسوي تمیز وي نو کده کم استفهامینا د هغه کم نورس د کم نورستو کچرتا اسم منصوب راغلو تمیز منصوب راغلو نه دا به کم استفهامی کده کم نورستو تمیز منصوب راغلو دا به سوي کم استفهامی بي او کچرتا د کم نورستو خبر جمع مجرور وو یا واحد مجرور یا جمع مجرور یا سو واحد مجرور نو په دې صورت کې با دا کم خبریه وي لکه دې مې کم رجلن عندك معنا سره ستا سره څومره سړي دي کم رجلن عندك ستا سره څومره سړي دي او دې مې کم رجلین عندي زما سره دومره سړي دي ستا سره څومره سړي دي زما سره دومره سړي دي ول دا څومره او دومره دا چې نه د عدد مبهم ده لکه پوه شو دې معنی نو دا کم استفهامیه پہچان سره چې دا کم استفهامیه نو ورستو تمیز سوي مفرد منصوبي سوي مفرد منصوبي او دا کم خبرین ورستو تمیز مفرد مجرور مدل شي او جمع مجرور هم راتل شي بیا د کم خبریه چې ده د دې په دې تمیز باندې کله کله من زائده هم راځي کله کله من زائده هم راځي لکه قرآن مجید کې الله پاک فرمایي کم من ملکین فی السماوات والارض کم من فئه قلیله غلبت سمرا ډیر کم من فئه ډیر کرتا من فئه قلیله لو ورکوټه جماعت دا غالب کی بلو جماعت باندې کم من ملکین سمرا پر ملائک دی پر اسمانونو کې ول او د پزمکه کې بادشاہان الهغه پوښتنه مې باندې په دې باندې پوښوي او کله چې قرینه موجوده وي نو الته کې دغه چې دا حذف کیږي دا امین دا حذف کیږي د قرینه له وجنه دا د پورو ګوره بیا زمخه فصل خیر دا کله کوله الکرایات کرایات څه ته وایي هي اسماء تدل على عدد مبهم دا اسماء دي چې دلالت کوي په عدد مبهم باندې عدد مبهم کم دي کم او کذا او حدیث مبهم یا په حدیث مبهم یا په مبهم خبره باندې دلالت کوي او هو کیتا و زیتا کیتا ومل شي کیتو زیتو ټول ول شي وعلم ان كم على قسمين فوش په دې خبره باندې چې کم په دوه قسمه ده استفهامیه یو استفهامی ده او د دې پہچان کم استفهامیه څه ته ویل کېږي چې دې په دې سره د عدد مبهم په باره کې تپوس کول کېږي دا عدد مبهم په باره کې او پہچان یې سره وما بعدها منصوب مفرد على التمييز ما بعد بدل مفرد منصوب د تمیز د وجنه مفرد وي او منصوب د څه د وجنه نه حکم رجلن عندك استا سره څومره سړي دي ترکیب څنګه کومه کم ممیز رجلن تمیز ممیز سره خپل تمیز نه مبتدا ممیز سره خپل تمیز نه او عند مضاف او کا مضاف الیه مضاف سره خپل مضاف نه مفعول فيه شو د ثبت فعل معذوف د بارا ثبت فعل معذوف سره خپل فاعل نه متعلق نه دا مفعول فيه نه جمله فعلیه خبر او خبر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه وخبریه او دا کم دویم قسم خبری ده وما بعد خبری څه ته وایي چې دې په باره کې د عدد مبهم په باره کې خبر ورکوي وما بعدها مجرور او ما بعد د دې مجرور وي مفرد وي مفرد هم راتلی شي او جمع هم راتلی شي لکه کم مال انفقته سمانه ده کم مال انفقته سمره د مال نه ما خرج کړل دي سمره د مال نه ما خرج کړل دي او مجموع یا بلا جمع لکه کم رجال لقيتهم کم رجال لقيتهم سمره د سړو سره د ملو شوما ومعناه التكثير معنی تکثیر ده کم مال انفقته سمره ډیر مال ما خرج کړل دي سمره ډیر مال ما خرج کړل دي او سمره ډیر سړو سره د ملو شوم و د دې بسنګ ترکیب کومه کم مال انفقته کم ممیز او مال ولا ممیز سره خپل تمیز نه
نه کنه هر دې کې مبتدا نه کنه رسو به ان شاء الله دا ہے واعلم ان كما على وجه في الوجهين يقع منصوبا دا به کله منصوبي کله مجرور وي کله مرفوع وي نو چې کله وصف وایو رسو وایو او چې کله د دې نو رسو فعل راشي کنه او فعل نو رسو ضمیر راشي نو په صورت کې بدا بیا سوي دا به مفعول به وي دا بیا مبتدا وي سبب مبتدا وي لکه کم من رجل لقيته دا سره کم مال انفقته کم مبتدا کم ممیز او مال تمیز ممیز خپل تمیز نه مبتدا انفقته فعل فاعل مفعول به جمله فعلیه قبلیه خبر مبتدا خبر جمله اسمه او مجموع یا مجموعي لکه کم رجال لقيتهم سمره ډېرو څلور د ملاو شوم وتدخل من فيهما او به چې کله دا تمیز مفرد مجرور وي یا جمع مجرور وي نو بدی بعد وانه باندې منهم داخله ولګي لکه کم من رجل لقيته سمره د سړو سره سمره ډیر د سړو سره د ملاو شوم وکم من مال انفقته او سمره د سړو سره کم من رجل لقيته سمره د سړو سره ته ملاو شوی کم من رجل لقيته سمره د سړو سره ته ملاو شوی کم من مال انفقته سمره د مال ما خرج کړل سمره ډیر مال وقد يوصف التمييز خا وسوي کنه چې دا کم چې دا ممیز وي او د دین وروسته اسم دا تمیز راځي یا کله مفرد منصوبي چې استفهامي او چې خبريه نو بیا به د تمیز کله به مفرد مجرور وي کله به سوي جمع مجرور وي او چې کله قرینه موجوده وي نو الته دا تمیز محذوف راځي کله قرینه موجوده نه الته با تمیز سکیږي محذوف کیږي با لکه کم مالوکا وځ دلته کې قرینه دا چې دا کم چې لري کنه کم دا په دغه باندې راخليږي په معرفه باندې راخليږي کم په معرفه باندې نه راخليږي چې کله هم کم راغی او دا کم کا استفهامي او خبري وي او د دین ورستو معرفه اسم راغی کم اسم راغی معرفه نو ته پوښتنه چې لکه تمیز سیندا محذوف ته ځکه د تمیز لپاره دا خبره ضروري چې دا باندې کېروي واشو بني بني ناسبي اسمي منکر نوع هشتم چار اسم حسد چو تمیز باشد ا منکر هر کوجا منکر هر کوجا په هر ځای کې برسي نکره وي تمیز د پاره دا خبر ضروري ده چې دا باندې کېری تمیز معرفه نشي راتله دې خبره باندې پوښوي نو چې کله د کم نو ورستو که استفهامي او که خبري وي کله کم نو ورستو کله دغه راغی اسم راغی او معرفه نو په دې صورت کې به دا کم د کم نو ورستو تمیز بسوي مقدر وي پټ وي حذف کړی وي وګوره وقد يحذف التمييز وكل كل حذف کولېږي کی تمیز لقيام قرینتين د قرینې د قیام د وجنه نه کم مالک نو سه کم استفهامي نه مالک دا د دین رسو اسم معرفه راغله ده نو اصل کې څنګه ده کم دینارن مالک انسان څومره دینار مال ده وکم ضربتو کم ضربتين ضربتو څومره د وال نه مال کړی لکه پوښوي کم دینارن مالک ترکیب کوا کم دینار وز ترکیب بتاوس وز پرې راي کې وزا ډبل وای پرې کې بتاوس خاص انشي ته پرې خبره باندې پوښوي د دې ته پورې موږ څه خبرې وکړې اسماء کنایت تعریف موږ وکړو دویم نمبر اسماء کنایت کم دي کنایت ازادت کم دي او کنایت حدیث کم دي دا وې د کم د قسمونه کم استفهامي او کم خبري کم استفهامیه پہچان سره او کم خبریه پہچان سره مثالونه وي او بل دا وي چې په کم استفهامي او کم خبري دي خو بری باندې من چې دا هم داخليږي او کله کله د تمیز د قرینې د وجنه حذف کیږي هم پوښوي وزدینا دا ورسو دا خبره کوي چې دا کم کې استفهامي او خبري وي کله دا منصوب راځي کله مجرور راځي او کله مرفوع راځي کله مجرور راځي کله منصوب راځي او کله مرفوع راځي پوښوي به باندې مفعول ما وی کنه نو بیا کله د مفعول مطلق ته ضرورت چې مفعول مطلق به کچرتا درین او استو مصدر راغله جو مفعول مطلق به که مصدر دینه او ظرف ته راغله جو مفعول فيه به که ظرف دینه اس عام یو اسم ته راغله نو بیا مفعول به به پوښوي ممیز راغله د میز مفعول به به یا مفعول فيه یا بدای ښه نو کم جنې کنه دا با منصوب کله وی یو خبر دا یادو ته چې په دې باندې اعراب راځي مونږ وای دا منصوب دی او دا مجرور دی دا مرفوع دی خدا به محلن وي سببي اعراب محلي وسوای څه ته وای اعراب مونږ په درې قسمه ده لفظي تقديري او محلي
چې په مبني کلمه باندې کم اعراب راغلی نه ته اعراب مالی وي. یعنی د دې مطلب دا دی کله دې په ځای باندې چرته اسم معرب راغلی وي نو بای باندې با اعراب یا لفظي راغلی یا بسر راغلی تقديري راغلی وي. پوه شو به حالت ویلو کنه. نو دلته موږ وایو چې دا کم دا کله مجرور راځي کله منصوب راځي او کله مرفوع راځي. نو ته چې دا خو دا یو کم دی نو دا کم خو بدلیږي نو لکه کما کمی کمو خو نه ویلېږي خو دا یو کم دی. نو ما وایم دې یعنی اعراب محلي دی اعراب سره محلي. نو کم با په دوه صورتونو کې به کم منصوب وي. کم به منصوب کله وي کله به منصوب وي منصوب حال وي کنه چې کله د دین وروسته فعل راغلی وي د کم استفهامیه د تمیز وروسته سره راغلی فعل راغلی او د دغه فعل کې ضمیر نه وي چې دا فعل هاته راځي په دغه فعل کې ضمیر نه وي راغلی په دې فعل کې ضمیر نه وي راغلی نو په دغه صورت کې به دا مفعول به وي مفعول به نو مفعول به بیا که وروسته د مصدر راغلی جو مفعول مطلق به که وروسته د ظرف راغلی جو څه به مفعول فی به که وروسته د مصدر راغلی او نه د ظرف راغلی نو بیا به دا مفعول به وي. پوه شوي مجرور به کله چې کله د مخکې مضاف راغلی دی یا د مخکې حرف جر راغلی دی جو مجرور به وي او که وروسته د فعل نه راغلی اسم ته راغلی جو بیا به هغه مرفوع وي یا به د مبتدا د وجې نه او یا د خبر د وجې نه. پوه شوي معنی اوس وګورئ واعلم ان کم فی الوجهین یقع منصوبا. پوه شو په دې خبره باندې چې دا کم په دوو صورتونو کې په دواړو صورتونو مطلب دا دی که کم چې دا خبري وي او که کم څه وي استفهامي وي یقع منصوبا دا به منصوب واقع کېږي کله اذا كان بعده فعل غیر مشتغل عنه بضمیره کله چې دین وروسته فعل راغلی وي خو داسې فعل وي چې هغه د دې نه مشغول شوی نه وي په ضمیر سره. آسان الفاظو کې دا دی چې کله اسم را کم نه وروسته فعل راغلی وي او دا فعل سره ضمیر د مفعول نه وي د فعل سره وروسته ضمیر د مفعول نه وي نو په دې صورت کې به دا بیا څه واقع کېږي مفعول به به واقع کېږي مفعول به واقع کېږي. لکه کم رجلا ضربتا سمانه لا تا څومره سړي وهلي دي نو ترکیب څنګه کومه کم ممیز او رجلا ولا تمیز ممیز سره خپل تمیز دا مفعول به مقدم مفعول به د چا لپاره ضربت لپاره ضربت فعل او تضمیر پکې مرفوع متصل بارز فاعل فعل سره خپل فاعل مفعول به په دې باندې ګوره خزان پوه کوي دمه کې اکثر ګوره لکان غلطي کی پوه شو به معنی چې کله ورستو د دینه یو اسم راغلی وي یعنی نه تی ورستو ظرف راغلی وي او نه دی ورستو مصدر راغلی لکه اوس مصدر راغلی لکه ته کم ضربتن ضربتا کم ضربتن ضربتا نو ګوره د دې کم نو ورستو مصدر راغی کنه نو به ترکیب څنګه کوم کم ممیز او ضربتن ولا تمیز ممیز سره خپل تمیز د مفعول مطلق شو مفعول مطلق شو. پوه شو به معنی دوه مثالونه ذکر کړی دي دا دغه لپاره هم نه عالم ان کم فی الوجهین پوه چې دا کم په دوانو وجهو کې په دوانو صورتونو کې یعنی مطلب کا کم استفهامی او کا خبری وي یقع منصوبا دا منصوبی کلمه منصوبی اذا كان بعده فعل کله چې دین سداسی فعل وی فعل موصوف ده داسې فعل وی غیر مشتغل عنه بضمیره چې نوی مشتمل هغه دینه په ضمیر سره یعنی د ضمیر سره هغه نوی مشغوله شوی لکه نه کم رجلا ضربتا دا کم استفهامی مثال له سم ترکیب کومه کم ممیز رجلا ولا امیر ممیز را خپل تمیز ده مفعول به مقدم او کم غلام ملکته ترکیبو کم ممیز غلام ولا تمیز ممیز را خپل تمیز ده مفعول به مقدم د چا لپاره ملکتو د لپاره ملکتو فعل سره خپل فاعل متعلق نه مفعول به نه نو دا مفعول به واقع کیږي. پوه شو به معنی وسه دا په دې صورت کې دا سو قتل چې د کم نو ورستو نه ظرف راغلی دی او نه د کم نو ورستو مصدر راغلی دی. پوه شو به معنی اوس مخکې سوی ونحو کم ضربتن ضربتا کم ضربتن ضربتا نو اوس ګوره کم ضربتن کې د کم نو ورستو سره راغلی دی مصدر راغلی دی نو دا به څه واقع کېږي مفعول مطلق څه ترکیب کومه کم ممیز کم استفهامیه ممیز دغه سره ضربتن تمیز ممیز سره خپل تمیز ده مقدم د چا لپاره وکم ضربتن ضربتو مطلب ما د ترکیب خپل کوا کم خبریه ممیز او ضربتن تمیز ممیز سره خپل تمیز ده مفعول مطلق مقدم د چا لپاره او ضربتو فعل سره خپل فاعل مفعول مطلق نه نو دا به مصدر واقع کېږي لاندې ورته لیکلي ای مفعولا مطلقا وشولا وکم یوما سردا د کم نو رسو سره غل دی ظرف راغلی دی سره غل ظرف نو دا به څه جوړیږي مفعول فيه د ترکیب کوا کم استفهامیه ممیز کم استفهامیه
او یوما ولا ممیز سره خپل تمیز نه ا د سیر در لپاره سیر د فعل سره خپل فاعل او مفعول فيه وكم يوم صمتو كم خبريه مميز او يوم تمييز مميز سره خپل تمیز نه مفعول به فيه او صمتو فعل تو په فاعل فعل سره خپل فاعل مفعول فيه لکه په دې پوه شوي ومجرورا اذا كان قبله حرف جر او مضاف او دا کم مجرور وي دا مجرور خو دغه صورتونه دي نو چې کله د مخ سره راغلي حرف جر راغلي او یا د مخ سره راغلي لکه بكم رجلا مررتا تب څومره سړو باندې شه ترکیب څنګه کومه با حرف جر کم استفهامیه ممیز او رجلا ولا تمیز ممیز سره خپل تمیز نه مجرور شو د باجر جر سره خپل مجرور ظرف له متعلق مقدم شو پس پوره وعلى كم رجل حكمت فسمر سړو باندې ما فیصله کړې دي فسمر ډیرو سړو باندې ما فیصله کړې ترکیب نشم کولای على فجر ده كم مميز خبريه او رجل تمیز مميز سره خپل تمیز نه مجرور د جر سره خپل مجرور نه ظرف له متعلق مقدم شو باغم غلام كم رجلا ضربتا تر سمر سړو غلامان وای سمر سړو غلامان دی والدي ترکیب نشم کولای غلام مضاف كم مميز او رجلا تمیز مميز سره خپل تمیز نه مضاف سره خپل مضاف لینا مبتدا مبتدا ولې دا مخک منګ ونوي چې فعل تر هغه او ضمیر پکې نه وي مفعول به مقدم مفعول به ضرب تر لپاره ضرب ته فعل تر خپل فاعل مضاف کم مال کم رجل سلبتو مال مضاف او کم مميز رجل مميز سره خپل تمیز مضاف له مال مضاف سره خپل مضاف لینا مفعول به مقدم شو د سلبتو فعل لپاره سلبتو فعل سره خپل فاعل متعلق نه جمله فعلیه ومرفوعا اذا لم يكن شيئا من الامرين او دا کم مرفوع وي چې کله د دوه سيزونو نه وي مطلب دا دی چې کله د کم نه ورستو داسې فعل نه راغلی چې دا غي سره د مفعول به ضمیر وي او کله د کم نه مخکې مضاف نه راغلی یا حرف جر نه راغلی نو په دې صورت کې به دا کم چې دا به مرفوع وي کم چې مرفوع په صورتونه نه یا به مبتدا د وجنه یا به صد وجنه دا خبر د وجنه مبتدا او خبر به کوي نو کله د کم نه ورستو ظرف راغلو جو بیا به دا خبر وي دا خبر د وجنه به مرفوع وي او کله کم نه ورستو ظرف نه راغلی نو بیا به دا مرفوع وي دا مبتدا د وجنه پوه شو به معنی هغه پوه شوي ومرفوعا او دا کم به مرفوع وي محلا اذا لم يكن شيء من الامرين کله چې د یو څه نه وي د دوانو کارونه مبتدا به وي خو کله ان لم يكن ظرفا کچته ظرف نو لکه کم رجلا اخوك ترکیب وکا کم مميز او رجل ولا مميز سره خپل تمیز نه مبتدا اخوك مضاف الیه دا خبر مبتدا خبر کم رجل ضربته ترکیب وکا کم مميز رجل تمیز مميز سره خپل تمیز نه مبتدا وذرین ورستو فعل لاغله ضربته فعل لاغله ورستو د ضمیر د مفعول وسره وځي شوی دی سو سره وځي شوی وخبرا اذا كان ظرفا او دا کم با سره خپل تمیز خبر به وږي کله ظرفي لکه کم یوما سفرک ترکیب کوا کم مميز یوما ولا تمیز مميز سره خپل تمیز نه خبر مقدم سو او سفرک مضاف الیه مبتدا مؤخر کم یوما سفر سمره ورځې تا سفر کړی دی کم شهرین صومي سمره ډیر ورځې ما روزي نیولې دي کم ترکیب کوا کم مميز شهرین ولا مميز سره خپل تمیز نه خبر مقدم او صومي مضاف الیه خبر لکه پوه شو به معنی ها او درې کذا او درې کید زید خبره بګین کړي کذا صرف خبري راځي کذا صرف سره راځي او کید او زید دا هم صرف خبري راځي او د عادت لپاره دا نه راځي د جملې په ځای باندې راځي لکه قلت له کیت و کیدا ما غدا دې وي پرې باندې پوه شوي پوره ده نو موږ نن سبق کې اسماء کنایات وي اسماء کنایات دا هر هغه اسماء ته لګيږي چې په عدد مبهم یا په حدیث مبهم باندې دلالت کوي دا عدد مبهم د لپاره د الفاظ استعمالي کې کم او کدا د حدیث مبهم د لپاره الفاظ استعمالي کې کیت او دیتا دا کم په دوه قسمه ده کم استفهامي کم خبري کم استفهامي څه ته وایي د دې په درې سره د عدد مبهم په اړه کې تاسو کولېږي کم خبري چې دای په ځمانه دای په درې سره د عدد مبهم په اړه کې خبر ورکولېږي کم استفهامیه د دې نورستو تمیز مفرد منصوبي او د کم خبري نورستو تمیز مفرد مجرور هم راتلی شي او جمع مجرور هم راتلی شي کم استفهامیه او که خبري د دې په تمیز باندې من هم داخلي دي شي من زائده
او بل موږ دا ویلو چې کله د قرینې له وجنه تمیز درې کم حذف کیږي قرینه دا چې کله د کم نورستو معرفه راشي نو دلته کې با تمیز همیشه لپاره محذوف وي ځکه کم چې دا په دغه باندې داخلي کې په معرفه باندې داخلي کې ځکه دا تمیز وي او تمیز همیشه لپاره نه کېږي بیا موږ دا ویل چې دا کم کله کله محلا مرفوع وي کله منصوب وي کله مجرور وي منصوب به هله وي چې کله د دې نورستو فعل راغلی وي او دا فعل نو ورسو د ضمیر د مفعول نه وی راغلی نو په دې صورت کې با دا کم دا با سره خپل تمیز نه محلا منصوب وي بیا که چرته ورسو د ظرف راغلی او مفعول فی د وجه نه منصوبي که ورسو ته مصدر راغلی د مفعول مطلق د وجه نه منصوبي او که چرته ورسو ته نه ظرف راغلی او نه ته ورسو مصدر راغلی نو بیا به مفعول به د وجه نه دا منصوبي او کم به مجرور کله وي کم به مجرور حال وي چې مخکې ته یا مضاف راغلی او یا مخکې حرف جر راغلی وي پوه شئ او کم به مرفوع کله وي چې وروستو ته چې مخکې ته نه مضاف او نه حرف جر راغلی او وروستو ته داسې یا خو ته سره فعل نه وي یا فعل راغلی وي وروستو ته خو لکه د هغې نه وروستو د مفعول ضمیر ورسره یو ځای شوی نو بیا به دغه کم دا به محلا مرفوع وي پوه شوې بلې معنی پوره ده یاد